مرتبه څومره بلند ده. نن سبا خو خلک لګیا دي نبی علیه الصلاۃ والسلام مرتبه را ټیټوي، پړي پکې اچالي دي چې د مرتبه را ټیټه کړي، یاره دا شی نو داسې نو داسې نو. عجیبه غوندې خبره او چې بیا ورته کښېني خپلو بزرګان له بار شی ثابتوي. یاره ولا چې هلته یو ځای له تلي وو هغه ځای کې بیا مزاری راووتو هغه او ویې چې راته مخکې شو لیارې راته وخله. ښه نو ته هېڅ شی نه یې ځان له مزري تابعدار کې او کله یې چې پلانکي ځنګل کې خوراک څه شی نه و एकदम د ځمکې نه مطلب شو دو شات راووتل وړکیا په قرار کېنه دمره درویغ یې چې لږ منل خوشي. او د رسول الله علیه السلام مبارک هغه معجزې چې کتابونه ته ډک دي قرآن او حدیث ته ډک دی هغې منلو ته تیار نه یې. نو دا دینونه او دا شیونه تا په کار ځکه نه راځي چې ته ګستاخي کې. دوستانو دا علما ناست دي ګستاخي چې لږه وشوه اتا زرګونه حجونه اتا زرګونه تهجدونه دا هر څه په سین باندې لاهو شول ختم شول ځکه چې ګستاخ شوي او په ګستاخ باندې چې دی رب العالمین لعنتونه ویلي دي. ملګرو دا صورت نازل شو بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب تبا دشی د ابو لہب اغد ولا سنا وتب او بیادن تباشی ما اغنا عنه ماله وما کسب لری بنکی د ابو لہب نا مال د او نه هغه چې د روزګار کوي د دنه به دا شی نه چې دی اور د جهنم لري نه کی. سیصلا نارا ذات لهب زردی چې داخل بکی الله تبارک وتعالی دا ظالم هغه ورته چې هغه اور د شغلو والا اور دی دا سی ورته چې هغه د لمبو والا اور دی دا سی اور چې رب العالمین په قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې کل قصر کأنها جمالة الصفر. و دوستانو رب العالمین د قرآن عظیم الشان کې د جهنم د اور بیان کړی دی. رب العالمین فرمایي د جهنم اور دمره غټ دی چې د هغې دغه سپڼکي چې دي دا به د زیړو زیړو اوښانو په شان وي. د جهنم د اور هغه سپڼکي کوم سپڼکي چې ما او تا کاله کې تنور واچولی شي او هغه وینو او هغه سپڼکي هغه به دمره غټ وي لکه غټې غټې بنګلې دمره لوی عذاب دی. یا الله دغه شپې په خاطر مونږ ټول ته وساتي. یا الله دغه ښکلي کتاب په خاطر مونږ آل اولاد ته وساتي او یا الله چې مونږ مشران کوم دی راغلي هغه هم ته وساتي. وامرأته حمالة الحطب او د بیبي چې وا د دمره ظالمه بیبي وا خاص به راوړل ازغي به راوړل او رسول الله مبارک ته به پلیار کې اچول. نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام به پیراغی بیا به د مبارک په خوښ شو. الله فرمایي د بیبي چې دا ډیره ظالمه دا راوړون کې دا د لرګو او د خشاکو فی جیدها حبل من مسد د دې په ماره کې به هغه پړی وي من مسدن د کجورو د پوستکو والا ناسته وه ګېډه یې جوړ کړی هغه زنانه که چېرته م لیدلې وي ګېډه یې په تیږه کي او سر ور لاندې کي او پړي مړي را ټیټ کي بس دا هم داسې ناسته وه هغه پړی په خوله کې نیولی و. ټیک شو که نه او چې دا ګېډه یې راښکلو جبرائیل ویرغی او دا د خولې دا پړی چې دی لاندې کویره ډېرې بغارې یې ووالې لکه د خرې خو خبرې چا وانه اورېدو هغه ځای کې مرداره شو. تاسو وایئ سبحان الله. نو الله پاک یې چې دا بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. مشرکین راغلل د مکې کافر راغلل
اے محمد صلی الله علیه وسلم دا راته وایي چې دا ته کوم رب عبادت کې اسماعیل صاحب هم لږه چې په وجد کې راغی ښه ځای بدل کو دا دغه نه کار جوړېږي دا چې لږه توجه وکړي که نه کېدای شي ټول رسول الله علیه الصلاة والسلام ته یې چې دا ته چې یې چې زمونږ رب یو دی مړه سمه مقابله وکړه نه اوس خو مقابلې نشته دی اوس خو هسې خلک تندروالی دي د الله کتاب د راغستو څوک نشته دی اوس خو هسې خلکو نه کرنټ تلی دی که دغه ځای نه موږ لاړ شو غونډه شپه به فیسبوک ته تېره کړو خو دلته به هغه خبره شیلې را باندې څي راځي هغه بازاروال ورته هغه شیلې ورته یې که نه هغه جټکې چې په سړي راشي دلته چې ناست یو شیلې را باندې راځي او که لاړ شو بیا به غونډه شپه تر پښمني پورې ناست یو داسې نو که نه خفه کېږو به نه خیر دی ما خبرې لږې سختې وي خو خیر دی خوږې وي پوه شو دوستانو نشته ضرورت آواز رسي